الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام طول ملګری په اخلاص سره درود شریف وایو. زما محترم علماء کرام حضرت مولانا سید اکبر مولی سے خطیب جامع مسجد الماس د جامع مسجد امام مولانا حبیب السعید زما محترم ملګری فرید الله مولی صاحب علی حسین مولی صاحب انور مختلفو ملګرو د جمعام خاص ذمہوار حضرت ډاکټر محمد زرین پیر صاحب نور څومره ملګری دي خوږو ماشومانو قرآن ویونکو زما د وینا څه ضرر هغه پاتې نه دی. مولوی صاحب هم خپل خبره وکړه دینه مخکې به علماء کرامو بیان کړی زما سره د سار نه رابطه وه چې ته به راځې خو داسې مشکل مخې ته راغی چې معذرت مې وغوښته خو بیا مې ووې د خپلې پیدې دپاره لاړ شو ځکه چې د زرو قدر زرګر پیژني. داسې ماشومان به پکې هم وي چې د هغې به څوک سرپرست نه راغلی غالبا حالانکه عزتمندو د الله جل شانه د کتاب وینکو قدر الله جل شانه په دنیا کې ښکارا کړی دی او ښکارا کوي. د قرآن او د حدیث پر رڼا کې د قرآن وینکو قدر او عزت هغه به د قیامت په ورځ باندې هم دغه شان ماشومی هغه قاعده وي نو دغه شان ماشوم د دینن وخت مطابق ختم د قرآن وکي ناظره وي نو هم دغه شان ماشوم هغه د قرآن په خپل سینه کې محفوظ کې او حافظ جوړ شي. هم دغه شان ماشوم هغه بیا درس نظامی موجوده طریقه باندې یو استاد تکینی او صرف او نحو شروع کی. هم دغه ماشوم د مختلفو مرحلو نه تیر شي د مسلم او د بخاری شریف د حدیث ویون کې او په آخر کې دته پګړۍ په سرون کې او د دستار بندي هغه وکړی شي. دغه ماشوم
بیا د سپنوم باندې یادېږي دغه د مولانا په نوم باندې یادېږي دغه ماشوم د مفتی صاحب په نوم باندې یادېږي دغه ماشوم چې ژوندی نو هم خلق وته مولانا او مفتی صاحب وي او دغه ماشوم چې وفات شي په قبر کې دفن شي او بیا هم د تذکره کیږي نو په مولانا او په مفتی او په عالم باندې بکیږي هم دغه ماشوم چې د قبر نه راپاسي او د حشر په میدان کې دی وردیږي نو الله جل شانه با دیوتا د علماء خطاب کوي اين العلماء چرته دیغه علماء عزتمندو نن زما استاد مخه ته ده مفتی سردار علی حقانی نور الله مرقده الله دې داغه قبر د نور نډکی الہ العالمین دی داغه دا ذکر خیر زمون د پاره د عبرت ذریعہ وګرځي نن داغه نوم ژوند دی هور سړی هغه خپلای هر سړی هغه دا وای دا زما د زړه سرو عزتمندو دا عزت د الله جل شانه د طرفه ده دا الله جل شانه کتاب د عزت کتاب ده تاسو واورې د کوم پیغمبر ته چراغله ده داغه عزت او داغه اعزاز او داغه قدر و منزلت هغه د سره سم نه ده عزتمندو خبري هغه ډيري دي ماته مخکې ناظم صاحب صرف د ختم خبره وکړه بیا وی چې نه خبره به وکي لګاونته ز دا ځان د پاره بی ادبی غنم چې زه د مولوی صاحب سید اکبر مولوی صاحب په مخ کې خپل ماته ګوډه خبره هغه کومه خو تاسو ته دا غیرت در کومه عزتمندو که په دنیا او په آخرت کې عزت غواړئ کدا وای چې په دنیا او په آخرت کې مونږ ته عزت میلاو شي او دا خبره هوایی پایرنګ نه ده دا سه دغه وخت سره مناسبت نه لري چې بس د وخت تقاضا ده ورسته سنشتا د الله جل شانه په نسبت دي په مخلوقاتو کې د ټولو نه الله ته نږدې انسان اغسوکو حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم الله ولا لقب صور کړو حبیب الله ابراهیم علیه السلام سوکو خلیل الله په خلیل او په حبیب کې فرق داده چې ابراهیم علیه السلام ته خلیل د دې وجه نه وای چې ابراهیم علیه السلام الله جل شانه لرا د دوستانی لاس ور کړو او داغه قربانی زمونږ ملت ابراهیمی د قربانو دین دی زمونږ ژوند د قربانو نوم دی زمونږ ژوند د آزادۍ نوم نه دی یاد ولرو کومنګ څوک په دې دوکه کې اچي چیرې مونږ آزاد نه یو زمونږ ژوند مونږ ته آزاد پکار دی نو مونږ دې په دې باندې پوه شو چې د آزادۍ نه مقصد څه شی دی ازادي څه ته وایي نن چې د خدای په دې کور کې د الله په دې کور کې مونږ راغون شو یو او دا کولاو خبره کو نن چې زما اور مسلمان د دعوت او تبلیغ په غرض باندې کولاو ګرځي نن چې زما اور مجاهد اسلام هغه د الله په لار کې jihad کوي نن چې زما علما مشران په هر میدان کې د دین خدمت کوي څوک هغه ته لاس نشي ورچولې څوک دا هغه لار نشي بندولې ها کته دینم غلامی نو دا غلامی ما ته د قبر پورې قبول ده
او که د دینم ازادي نه چې نه دا بندیوانی دا ما ته ازادي پکار دا نو عزتمندو ان شاء الله العزیز چې دا علماي او مونږه د دې مخالف د موجوده خبره مخالف ازادي غواړو نو ان شاء الله دا خوب بچر تر اشتیا نشي الحمدلله نن که د دنیا نه تنگ څوک راغلی د دنیا په لحاظ سره یو ډیر لوی منصب والا انسان هغه به تنگ راغلی لیکن نن زما مشران او زما کشران قال الله قال الرسول وينكي هغه په هغه صورت کې تنګيږي چې کله هغه ته درس نه ملاويږي هغه په هغه صورت کې تنګيږي چې کله هغه ته امامت نه ملاويږي هغه په هغه صورت کې تنګيږي چې کله هغه ته خطابت نه ملاويږي هغه په هغه صورت کې تنګي او کله چې هغه ته دا ماحول ملاو شي نو هغه به دا وي چې ما ته د دنیا او د آخرت خیرونه هغه ملاو دي عزت مندو عرض میں تاسو ته دا کاو چې راشي وړاندې ترقی وکړو سویم کال دے شکر دے پدے باندې پدیم شکر دے لئن شکرتم لازیدنکم چې زمون پدې جمعات کې د ناظری ختمونه کیږي کاش چې دلته یو ورځ زما معشوم بچي وراره خوره هغه دلته حافظ قرآن مګرځي یو خبره دویم عزتمندو کوم سوچو کو نو نه مونږه د خپل زړو کورونو د نیوي کولو منسوبې مشورې هغه کو زمون کورونه هغه په مونږ باندې تنگ شو مونږ هغه کولا وهو عزتمندو چرته لاړه هغه افراد چرته لاړه هغه نوجوانان چې د هغې په تعداد کې ورځ په ورځ باندې ترقي راځي کال په کال په هغې کې ترقي راځي او بیا زمونږه د شاو جامع مسجد په هغې باندې سوچ ونه شه چې دا جماعت په مونږ باندې تنگ شو مونږ دا جوړو سوچ ولا وکي صرف سوچ دا راته خو په دعوه سره ویم صرف سوچ ولا وکي صرف اراده وکي تاسو بیا به منځ کې لږ امتحانات هم راځي څوک به وایي زه وطن یم تیار څوک به ورته وایي ډاکټر صاحب وزګار شوی دی مولي صاحب وزګار شوی دی دا مولین دي دا وزګار دي دا مسله د روزي اول نه را روانه ده عزتمندو دا خبرې بم زی راځي ها یو خبره ویم اخلاص ولا شرط دی للهیت ولا شرط دی نوم ناموس بنئ راولګي دا خپل جماعت د دې لپاره مشوره وکړي دا جماعت هم خسته کولاو کوي پدې کې بیسمنټ نه ولې علاج نه کې خخ کولې حال نه ولې خواته غالبا د دې لپاره ځای شوی دی مونږ دا غي په ابتدا کې راغلی او هغه ځای د غشن پروت دی عزتمندو دا دنیا دا الله دا والله ته پاتې ده نلستو شل بنشي یاد ولر یاد د کم چا تعلق چې د جماعت سره دی چا چې مینه د جماعت سره کړی ده چا چې مینه د دغه معشوم سره کړی ده چا چې مینه د دې معشوم د جماعت د استاد سره کړی ده چا چې مینه د جماعت د امام سره کړی ده الله جل شانه ګوره دا غي سره مینه کړی ده الله دا غي سره مینه کړی ده والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا مولوی صاحب ناشته پدې کې ټول کولاو مسله د کولاو چې الله وې څوک زما د دین د پاره مهنت کوي زبداغه مشکلات حل کو مونږ د الله د کور سوچو کو الله به زمون د کور سوچو کی نو عرض می دا کو چې د دې لپاره لږ مشوره وکړو کمیټي جوړو کو او دا جمعه تم کولاو کو پدې کې بهترینه مدرسه هغه جوړو हट कर दो तकसीमात होना हट कर सिर्फ इखलास सिर्फ और सिर्फ इखलास से इखलास वाला शर्त दे तफरुक़े और फिर क़वारियत ना
صرف اور صرف اخلاص. او دا ز تاسو ته د خدای په کور کیو په قران باندې لاسدم چې کله اخلاص نو ان شاء الله چې څنګه تاسو غوښته دا غینه سوچ اند بخسته جماعت هغه جوړ شي. خو که اخلاص نو او دغه شان سوچو فکر وو دغه شان وړو کې سوچو محدود سوچو بالکل بند سوچو نو ګوره پیړۍ بجو تیری شي دا خلق بم تیر شي او دا جماعت بم دغه شانی. الہ العالمین دې زموږ د قران سره مینا هغه پیدا کی. الہ العالمین دې د علماو مینا زموږ استاد نصیب کی. د علماو نفرت علماو ته سپک نظر د علماو پورې پښاړې علماو پورې ټوکې او مسخري دا د دنیا او د آخرت د تباہی او د هلاکت ذریعہ ده. الہ العالمین دې ما تاسو دا غینه محفوظ وساتي. زه د خپل طرف نه د ماشومانو ته د ماشومانو والدینو ته رشتہ دارانو ته د جماعت محله والا ته د زړه د کومې مبارکي ویم چې الله دې تاسو دا ختمونه مبارک کی.